الله بلار کې جهاد کول او داغي ثمرات انعامات داغي زیر او بشارت چې الله بدی مجاهدین لا جنت الفردوس ورکی ورسران سورۃ محمد حالات ذکر کړي 47/1 47/1 او داغي سزا او جزا ذکر کړي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم هغه کسان چې کفر وکړ د توحید کفروا انکار وکړ د جهاد وصدوا عن سبيل الله او بندي خلق لرا دین د الله نا اضل اعمالهم برباد کړل الله عملونه د دې والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړو په جهاد باندې وعملوا الصالحات او عمل کوي د جهاد وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان راوړو په هغه کتاب قران کریم نزل على محمد چې نازل کړی شوی دی په محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې وهو الحق من ربهم او دغه قران حق دی طرف د رب دینا کفر عنهم سیئاتهم لری بکی الله دینا مصیبتنا د دی گناهونه د دی واصلح بالهم درست بکی حالات د دی څوک چې ایمان راوړي او د شریعت موافق عمل کوي او په محمد علیه الصلاۃ والسلام چې کوم کتاب قران کریم الله را لګړي دی پاغي هم ایمان راوړي دینه معلومه شو چې سو یو سړی نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي دی مسلمان کې دی نشي او دا قران کریم دا د الله طرف نه حق دی رښتینی کتاب دی چې الله را لګل دی چا چې دا مسله ومنله الله به مصیبتونه لري کی الله به حالات درست کی ذالک بان الذين كفروا اتبعوا الباطل دا زکا چې کافران اتباع د باطل کوي وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم او یقینا هغه کسان چې مؤمنان دي اتباع د حق من ربهم طرف د رب د دینا کذالک دغرنگی یضرب الله للناس امثالهم بیانی الله خلقتا مثالنا امثالهم حالتنا فاذا لقيتم الذين كفروا نکل چتاسو مخامخ شای کافروتا فضرب الرقاب نو وهي سټونه ددی کله چې دشمن تا سره جنگ کوي نو تو ور سره جهاد وکا سټونه دی وها فاذا لقيتم الذين كفروا نو کله چې مخامخ شای کافروتا فضرب الرقاب نو وهي سټونه ددی حتا تردی اذا اثخنتموهم کله چې قید کوي تاسو اثخنتموهم ویني ورلتوي کوي فشدوا الوثاق نکله کې کوي تړلو کې فشدوا الوثاق نکله کې او تړای فإما منن بعد نيابا احسان کوي رستو و اما فداء او یا بفدیه واخلی فاما منن بعد من ویل کیږي احسان تا چې احسان ور سره وکاو قیدی دې پریدا او یا و اما فداء د قیدی مقابله کې خپل قیدی خلاص کا او کافر ورکا یا تینا پیسې واخلا او کافر ورکا حتا تردی اذا اثخنتموهم کلی چی قید کئی فشدوا الوثاق نکله کې او تړی فاما منن بعدو یا با احسان کئی رستو و اما فداء او یا با فدیه واخلی
حتی تردی تزع الحرب اوزارها چی اوورزی جنگ خپل وسلا الحرب اهل الحرب حتی تزع اهل الحرب اوزارها تردی چی اوورزی جنگ والا خپل وسلا کافر سره جنگ کوا سټونه دی وها نو چې کله دی خپل وسله کی دی نو بیا ور سره جنگ مکوا حتی تزع الحرب اوزارها تردی چکی دی جنگ خپل وسلا خپل بوج ذالک خبرهم دغدا ولو یشاء الله کچرد غوخته الله لن تصر منهم انتقام بیاغسته او بدلی بیاغسته وی د دین پخپلا که الله غوخته نو کافر به پخپلا تسنس کړیو خو مسلمانا استاد فائدې د بار تعالی ترغیب درکې چې پاسا او تور راواخلا او دشمن سره وجنګيږي ولو یشاء الله کغوخته الله لن تصر منهم بدلی بیاغسته وی د کافرون پخپلا ولکن لیبلوا بعضکم ببعض لیکن امتحان کوي تاسو نه بعضو سرا والذین قتلوا فی سبیل الله او هغه کسان چې اوجل شي شهیدان کړي شي فی سبیل الله بدین الله کې فی سبیل الله بجهاد کې فلن یذل اعمالهم هچری برباد بن کی الله عملون ددی سیهدیهم مقصد تبع ورسی سیهدیهم جنت تبع نیخ کی ویصلح بالهم درست کی حالات ددی ويدخلهم الجنة دندبئی کی جنت عرفها لهم چې جوړ کړی دی الله دی لرا عرفها یعنی هغه جنت ته به الله دندگی چې دنیا کې دی هغه جنت پیژندلو لکه څنګه چې دنیا کې خپل کور پیژني دانګي به جنت کې خپل ځای پیژني ويدخلهم الجنة دندب کی الله جنت عرفها لهم جوړ کړی دی دی لرا یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو ان تنصروا الله کتاسو امداد کوي دین د الله ينصركم نو الله بستاسو امدادو کی ويثبت اقدامکم کلک بکی قدمون استاسو تاسو په پزی پاتې کی والذین کفروا هغه کسان چې کفر یو کافر دي فتعسل لهم هلاکت دی لرا واضل اعمالهم برباد شو عملون ددی ذالک دا زکا بانهم کرهو چې دی ناخوخ ما هغه جهاد انزل الله چې الله را لګلو فاحبط اعمالهم نو برباد کړل عملونه ددی افلم یسیروا آیدی نگرزی فی الارض په دنیا کې فینظروا چوینی کیف کانا سرنگ شو عاقبت الذین انجام ده غچا من قبلهم چې بخوا د دینو دمر الله علیهم هلاکت راوست الله باغی باندې وللکافرین امثالها او پار د کافرو مثالونه دي امثالها حالات دي ذالک دا زکا بان الله مولى الذين امنوا یقینا الله ملګری دوست د مؤمنانو دی وان الکافرین لا مولا لهم او یقینا کافر لرا لا مولا لهم نشته دی امدادی ددی